چې دا مجلس د قرآن پاک په ختم په باره کې منعقد شوی دی. زمون او ناشنا او عجیب خبره دا ده چې زمون د قاری اسف صاحب ورور خپلو خویندو ته تقریبا 2 خویندو ته قرآن پاک په حفظ باندې ختم کړ او یوې ماشومې ته په ناظرې سره ختم کړ. هسې جی په ایمان وایه د کمال خبره ده که نه ده؟ زویم دا به په دې زمونږ په دې ذله چاسده کې دا واحد شخصیت وي چې دوی خپلو خویندو ته دومره وخت ورکړه چې د رب کائنات 10 سپارې کلام یې په حفظ یاد کړ. او زما په خپل عمر کې دا لومبنی حالت زه نن دلته کې د سردار آباد په دې محله کې وینم. عزتمندو مسلمانانو ورونو، کله چې په کور کې د قاری اسف صاحب په شان رور پیدا شي، خور بچرم بې حیا نشي. کله چې په کور کې د قاری اسف په شان شخصیت پیدا شي، چربم خاندان بې حیا نشي. خو په هر کور کې یو داسې شخصیت پیدا کول پکار دي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، قرآن پاک د الله جل شانه د طرف نه مونږ او تاسو ته یو قانون او یو دستور را کړی دی. دا قرآن پاک زما ستا د زندګۍ د تیرولو روټین مونږ ته بیانوي. ته به په دنیا کې ژوند په کومو طریقو سره تیری، ستا به د رور سره څه تعلق وي، ستا به د ترزوي سره کوم تعلق وي، د ګاونډي سره به څرنګه تعلق ساتي. دا ټولې خبرې مونږ او تاسو ته رب العزال فرمایلې دي. خو نن ما ته د لا علمۍ په بنیاد باندې نن زه د ګاونډي حق نه پېژنم، نن زه د رور حق نه پېژنم، نن زه د تره او تربور حق نه پېژنم. عزتمندو مسلمانانو ورونو، زما یوه خبره یاده کړې چې هغې ته انانیت ویل کېږي. بس زیمه نه زه رور منم، نه تره تربور، نه مشر کشر منم. بس زما چې یو ځان له دنیا ده او نه ماته څوک را رسېدی شي او نه ماته څوک څه ویلی شي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، په دې دنیا کې د ډېر سوچ او سمج نه کار واخلئ. داسې وخت را روان دی یا لیتنی کنتو ترابا، بیا به ډېرې خبرې په سر باد کوي او دا چغې سورې به وایي کاش شډوله پیدا نه وي او خورې پاتې شوې وي. داسې یو ټیم را روان دی، داسې یو وخت را روان دی. ما ته بار 5 وخته په مانځه کې وایو چې مالک یوم الدین، په دقه ورځ به ستا او د جزا او د سزا فیصله کېږي. اوس عزتمندو مسلمانانو ورونو، که یو مسلمان رور مدرسې ته تللی دی که نه دی تللی، که یو مسلمان رور قرآن پاک په تفسیر ترجمه ویلی دی که نه دی ویلی، که یو مسلمان رور په دیني مجلس کې ناسته کړې ده که نه ده کړې، خو روره ته دغه جګ شر مسلمان رور نه تپوس وکړه چې تا ته به جنت پسه ملاویږي او جهنم ته به مسلمان پسه ځي. زما په خبرو پوهېږي که نه؟ اب تا ته هم دقه جواب درکوي چې جنت ته انسان په نیک عمل ځي او جهنم ته به انسان د ګناه په عمل باندې ځي. اوس راشه وروره، یو جګ زمیندار رور نه تپوس وکړه ورته عمل د ګناه پېژنې؟ بلکل به دې عمل د ګناه پېژنې. چېرته په سلو خبرو کې د ګناه به داسې وي چې دی به کنفیوز وي چې آیا دا عمل د ګناه دی او که د ثواب دی، ورنه په ټولو خبرو باندې نن دی پوهېږي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، مونږ او تاسو په یوه خبره ځان بچ کړی دی چې بس زه خو سوچا مې سره یم او پسه پوهېږم نه. دا زمونږ او ستاسو په ذهن کې یو مغالطه پرته ده چې صاحب په ورځ د قیامت باندې به زه د الله په دربار کې ویم چې زه خو سوچا جګ زمیندار سړی یم او د سره هم نه یم خبر. وروره چې یو سړی څومره یوریا پېژني، ډي پي پېژني او دغه رنګې 15 قسمه تخمونه پېژني، انګور د کور کې په اور کې ولاړه وي، هلکه صاحبه کشران مشران یې اور ته نیولي وي، هغه انټرنیشنل کنځلې چې د چا په خوله نه راځي هغه خو ستا په ژبه جاري کېږي. خو که زه درته ویم چې راشه قرآن ته کښېنه او قرآن زده کوې، یعنې جي زما پې ژبه نه وړي. تاسو پوه شوئ؟ زما پې څه نه وړي؟ ژبه نه وړي. عزتمندو وروڼو، کوشش چا نه دی کړی په سکول کې په تعلیمي اداره کې د ټولو نه نالایقه بېکاره ماشوم
چې کله د استادانو لم خداړه رو پړسئ او اخیره کې باچا پیژنې که نه چې زه تا ته د اسم تپوس نشته زمونږ د هم باچا دی وزیر اعظم نه دی باچا پیژنې که نه دا هم باچا دی که خیري ښه د رګو شک نه خوار نه دی خبر عزتمندو دغه باچا راولو په دې مدرسه کې کېنوه انشاءالله العزیز قرآن پاک یو معجز کتاب دی چې دوه نیم درې نهد څلور کاله دې محنت کوي دا کمزور ذهن والا دته به ډېر سپارې د رب لا یزال کلام هغه یاد وي انشاءالله دا خو منئ کوي پرایمري سکول کې او په هاي او په کالج کې به یو د پاک سټډي سوال نشي یادولی خو چې کله قرآن ته ګونټه ماته کړه نو په ورځ کې به بیا دوه درې او یو رکو د قرآن تلاوت هغه یادولی شي انشاءالله عزتمندو مسلمانانو ورونو زمون ستاسو په معاشره کې بس یو خبره د لږ یاد چلیږي هغه دا نه چې مونږ وایو دا مذهب او دین او قرآن دا د یو مخصوص طبقې سره وابسته دی نه وروره د الله د طرف نه چې کوم نظام دی دا د ټول انسانیت دپاره دی اوس هغه انسانانو کې چې کوم مسلمان دي نو عزت مسلمانان رونه دي وروره دوی به په هغې عمل پیرایي که چېرې د دغې نه حد کړ خپل ژوند تېروي نو د کافر او د مسلمان په مابین کې به فرق دا وي چې کافر به ابدي جهنمي وي او مسلمان ته به د خپلې ګناه په مقابله کې سزا ملاویږي فرق به عزتمندو مسلمانانو دقه وي رونو که نن زما ستا یو انسان یو سړي ته ضرورت راغی زه 15 زره د هغه په چوکاټ ودرېږم او خله به ورته وي ته چینګه کومه چې جي بس دا چل دی او جي بس دا چل دی ولې زما هغه ته دنیاوي ضرورت دی زما ستا ضرورت که چېرې ما ته هغه خپل ځان کې پیدا که د رب لا یزال سره راشه دې خپل رب ته ګونډه ماته که که ستا رب ستا مسله حل نه کړه نو دا ګز او دا میدان ته خو جومات کې دعا ته قدرې ته نه ایسارېږي تا خو د مونږ نه اچار جوړ کړی دی یا به الفاظ یې دیګر نن دې د مونږ نه د طالبانو انګولې جوړ کړی دی نه د رکوع پته لګي او نه د سجدې پته لګي عزتمندو مسلمانانو ورونو که چا نه دې په یو ځای کې مې بیان کوی مولوي صاحب راته ووي ویره مولوي صاحب زمونږ دا مجلس کې مسجد کې زمونږ د عوام الناس وروڼه مقتدیان خبرې ډېرې کوي په دې باندې لږه شان خبره وکړه ما ورته ویل وروره داسې کار دی دا مرض په هر جومات کې دی چې سلام وګرځي خوله به یې کریږي د الله شان دی په مقبره کې به ولاړې خوله به یې کریږي صبریږي نه شیطان ورکې دومره کار کړی دی چې 15 منټه د خپل رب عبادت ته نه پرېږدي نو ما په هغه بیان کې د وړاندې د خلکو وي مې زه د مولوي صاحب په د هغوی په علم کې دا خبره راوستل غواړم که وایي چې مقتدیان دې زما په مسجد کې خبره نه کوي د هغې صرف او صرف یو اسانه فارموله ده د ماسخوتن لمونځ کې اکثر خلک زیات وي ما یې وبدرېږي چې وروره داسې کار دی ستاسو زما مقتدیان یې او زه ستاسو امام یم څنګه چې په تاسو باندې زما حق دی نو داسې تاسو زما باندې هم څه حقوق شته دی بهر کې د سبا نه به هر مونځ نه پس د یو یا د دوو کسو نه مونځ ده سبحانک اللهم نه وهله د وقنا عذاب النار پورې اورم که څه غلطۍ وي نو هغه به ترېنه وباسو ما یې انشاءالله چې سلام ګرځې سنتو له به کور ته ځي دا قوم مونږ ته معلوم دی ته ترېنه مونځ واوره که د ده په تندي نه ریخ وله رانغله دا ګز او دا میدان کله چې د جومات اقامت کوونکي سړی چېرته غم خادی له تلي په ایمان وایي لنګي مړه کړي که نه ړکي په جومات کې په لوډ سپیکر باندې به اذان نشي کولی د پلار د غسل طریقه به نه ورځي د جنازې مونځ به اوس هم په قل هو په الحمدو باندې کوي وروره د اختر په مونځ کې به په ګروپونو کې ګوري چې لاس به اوچتوم که ښکته کوم به هم په مجلس کې کښېني په لویلې علماو پسې بکواسات کوي ستا اوقات څه دي عزتمندو چېرته د مونځ فرایض به نه ورځي اگر چې مونځ 15 ټیمه فرض دی نو په دې مونځ کې فرایض هم شته په دې مونځ کې واجبات هم شته په دې مونځ کې مستحبات هم شته په دې مونځ کې سنت هم شته په ایمان وایي دا به درته ووایي دغه سړی خو چې جمعه کې ستا حاجي څه وکړه په اوږه دې وګرځو
تپٹول محلہ باندے لاول جماعت نہیں جماعت پا منت او پزارو باندے جوڑ کو بیا رورا پر شل او دیرش او پنزوس کورا محلہ باندے پا جماعت کی یو استاز نشو ساتلے ولی اسے پا ایمان ہوائی دا یو مقتدین بم استاز خپنش اسان پارمولا در تخیر دیر پیسے مور کوئی تاسو پوشی پا زرگون مور کوئی 10 روپے ورز ورکولشی یو کس اگر نوجوانان تینا بار کا شادی شدہ دخپل کلی امام لے 10 روپے ورکولشی دورا دے جواب راکی نوجوان تے بار کا زکا غلا پجال کی گیر نہ دے آگا یا تیار خور دے یا حرام خور دے دا گرانے نہ دے خبر چے کم سارے دکان تزیو درینگی روڑی آگا نا تپوس کوا نورانشا چے کم شادی شدہ دے رو رکدا دا کلی پا سر باندے 10 روپے ورس دخپل کلی امام لور کئی پا ایمانوے دا یو نوجوان پا سر 300 روپے شوے چے فی پر شادی شدہ 300 روپے امام لور کئی ستانا با دا جماعت امام خپشی با ایمان ہوا ہے ستاد جماعت استاز تا پرابلم دراشی نشی رات گئی ایز در تنگانا یو دون شانتی خزانہ پیدا کی او اگی کی 10 روپے ورز اچھا ہوئی دے باندے وپوئے گی نا دی جماعت استاز دا ورکاوا خیزہ خلاصش بہر کے امام بیان دا تنہا پا زورتانا نہ دیتا لے کہ یو سلو مقتدیانو کی یو خپشی بس یعنی جی دا من کل روانی کی نو 500 اور شیل و دیش کالے برسر استاز تیر کری بھی اور جی دا من کل دو طریقہ کی گی نو او داخو مسلم خبر اللہ چی با آنا محلہ کے درے و سلور ملگری دا سی چی پی سبیل اللہ دا جماعت سر امام سر اپو گزو حسد ساتی پی سبیل اللہ بے لالے چو بے صدب دا مقاصدونا اس بیسا مبتکل لزی شتبلی کا نشتا شتا دے خانا منتش معلوم دی عزت مند مسلمانان رولو عرض میں دا خبر دا دی چکر یو انسان دا پخپل دمون واجبات فرائض ندی معلوم او دی بیا دا فیس بک پا ملا پسیزی دا انٹرنیٹ ملا پسیزی عزت مند رورا او یا چی دا سعودیان رائشی نظام سر اسپری روڑی او گتو پندو والا سی روڑی چپاڑی روڑی آج دا سعودی کی خوشی دا سی نمی نو او عرب خود سے نکلی نو نام اوریدلی دی کنی دی اوریدلی ویشی کنا عزت مند مسلمانان رونو عرب خودیر عمل دا سکئی چی زمانستا دا عمل نا جدا دی دا کولی شی اگر دا جماعت امام دا خبر پروٹوکول ورکی تو ورکولی شی جماعت کی 100 روپے نہیں چی ورکولی ازمات دا عرب و قانون مخی مخی تاکے اگر الاول مسجد و مدرسہ جوڑا کی دا اگر دا استازان طور تنہا پا گورنمنٹ دا تمہتا دا غی مثالی بھی اچھی ویات اصول نالون اول بھی چندخیم پاپے اچھا تکڑے چی من کم سو ہوا مخی بم یو دو درین یا شیوران دے بم کرتے دا خپل گورنمنٹ اگا کارنامہ چنن نفت بتاسو تا ریٹن صدرزی خطبہ درزی والا با مولی سے ہوئی ماں اور تیرا دا گورنر ہاؤس امام نور کا چی 500 روپے میاں چلی تیرا سردر آباد مولا لراؤ چی سردر باندے ہو کر زی جماعت تے زجوڑوں اور خطبے دے پاکستاوے آرورا تنخواہ دی دا کلی مقتدی سر و 500 را کئی اور بیم باجی دے پاکستان اگوں ضرور امزلالے وانے نے نستا پا دے ملک دم دا تسلط سا البتہ تا تمون پا پیزا کی پیزوانو نا چولی دی خود تا دا محلی او دا علاقے امام تا پیزوان نشے چولی رکاوٹ بجوڑے دا ساحت دی دا پخوانا را روان دی چرن دا پاکستان پزمکا دا سی صدر وزیر اعظم ندی تیر شوئے چی آغا دا دینی طبقات محافظ گرزے دلے دے ولی که زمان دا ملک صدر وزیر اعظم دا ملک دا دینی طبقے محافظ ہوئے زمان دا ڈمڈولی طالبان مشید انشیو زمان دا لان مسجد طلبائی کرام مشید انشیو زمان دا جامعہ حبسی طالبان مشید انشیو زمان دا زبیری طالبان مشید انشیو زمان شیخ حسن جان مشید شیو زمان با مفتی شمزے شہید شیو حضرت مند زمان با شیخ عدلحان نو شہید شوے کچرتا ما تا حفاظت راکو حضرت مند مسلمانان رونو دا اللہ دا قرآن وینا دا زنوین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین مختلف ڈالے با دنیا کے جن کئی شنباغونا برالتا دیر خلق کئی لیکن انتحاب دا صدیقین دا ڈالے ہوکا کم خلق چی رشتونی دا اغا خلقو پا سپنو کی ادرے گئی ذکر رب العزال کل پیغمبر فرمائی
المرء مع من احب په دنیا کې چې د کم ګروپ او کم لیډر سره ولاړې په ورځ د محشر به د هغه لیډر شا باندې ته ودرېږي او د رب لايزال دوران دې به حساب کتاب د خپل عمل ورکوي. زه نه ویم ښه بل ملا نه وایي دا د رب لايزال د کلام وینا ده راویلې او بیا په دقه ځای کې لږ شانتي وګورئ چې رب لايزال مونږ ته د کومو خلکو انتخاب کړی دی. عزتمندو مسلمانانو ورونو هسې نه چې په ورځ د محشر د هغه خلکو په صف کې ولاړي د چا په ذمه چې د ډمډولې د ماشومانو طالبانو وینې قرض پرتې وي. هسې نه چې په ورځ د محشر د هغه خلکو په صفونو کې ولاړي د کومو خلکو په ذمه چې د جامعه حفصه او د لال مسجد د طالبانو د طالباتو وینې قرض پرتې وي. هسې نه چې په ورځ د محشر د هغه خلکو په صفونو کې د کومو خلکو په ذمه چې د شیخ حسن جان وینه قرض پرته ده. عزتمندو مسلمانانو ورونو افسوس په داسې قوم او په داسې نظریه باندې چې هغه اوس هم مجلس کې وایي چې ملا د دین لپاره څه وکړل، په منبر زما وینه توی شوه ما څه وکړل، په سړک په بازار کې زما وینه توی شوه ما څه وکړل، په مدرسه کې زما وینه توی شوه ما څه وکړل. ما خو د خپل ادنا او د کمزوري او د هغه الله حق چې ورباندې نه وي د هغه ماشوم طالب د قرآن حافظ د هغه قطرې ما د دیوالونو نه ونړولې په دنیا کې د ما ته خپل جرم ثابت کړي چې د مولانا جرم دا دی په دې وجه زه ملا وجنم زه تا د سیسې دیوار بند کړ ولاړم ستا د سودخورۍ نظام ته د سود نظام ویم ستا لغل نظام ته لغل نظام ویم ستا غلط عقیدې ته غلط عقیده ویم ستا په ملک غلط عزایم قایمول قوم ته څرګندوم زما جرم صرف دا دی نور ما ته هېڅ ګناه په خپل نظر باندې نه راځي. عزتمندو دا هم یاد ساتئ الله جل شانه دنیا ته 1,40,000 کم و بیش انبیاء را لېږلي دي. ستاسو ذهن کولاول غواړم خبره پوهېږي څو انبیاء راغلي دي 1,40,000 کم و بیش انبیاء علیه السلام الله دنیا ته را لېږلي دي. په دې کې داسې انبیاء تېر شوي دي چې یو مسلمان یو ایمان لرونکی به ایمان نه دی راوړی. یو پیغمبر به داسې تېر شوي چې دوه مسلمانان شوي به ایمان به یې راوړی وي. چا سره به 3 امتیان وي چا سره به 2 امتیان وي. یاره موږ په دې مکلف نه یو چې د پاکستان په سرزمین زه اسلامي جنډه لهراو کړم. زه مکلف په ورځ محشر د دې یم چې تا قوم د دیني نفاذ نه آګاه کړی دی که نه دی آګاه کړی او انشاءالله د چا څه دی عوام د پاکستان بچې دا نشي ویلی چې زه علماو د دې کیسې نه خبردار کړی دی. ما خپله ذمه د سر نه بوج کوز کړی دی. فیصله مالک یوم الدین الله وایي زه به کوم نتیجه خو په الله مرتب کوي زه خو نه کوم وروره تاسو پوه شوئ که زما خو اواز دی او انشاءالله دا اواز د چا کم نشي دبا وخلی په هر وخت کې مو اواز اوچت کړی دی او انشاءالله دا اواز به بلند وي که خیر وي. اوس څوک مني نه مني وروره د نوح علیه السلام زوی کافر تېر شوی دی که نه دی تېر شوی جواب راکړي. د ابراهیم علیه السلام پلار په کومه طریقه تېر شوی دی. یا وروره د لوط علیه السلام بیبي ایمان نه دی راوړی ولې انبیا به په ورځ د محشر الله رانیسي. نو که اوس په کلي کې زما ورور ونه مني او زما مقتدي ونه مني نو د مقتدي په عوض کې به الله ما د ګریوانه په ورځ د محشر ونیسي. علي به مې نیسي چې مقتدي وایي چې استاد خبره پټه کړې وه. ٹھیک ده که نه زه نه وم خبر انشاءالله العزیز. کلي په کلي د جینکو مدرسې مو درته جوړې کړې دي. کلي په کلي د ماشومانو د تربیت دپاره دستګاهونه جوړ کړي دي. علاقه په علاقې د کتابونو مدرسې جوړې شوې دي او مدرسې ډېرې شوې. په زور بکواس والا به ډېرې نه وي مدرسې ډېرې شوې. ته مې نوې ټولې دې په یوازې چې یوړې وچاوده د لنګر پیسې دې ورکوي د دارنګې تعمیراتي کار پیسې دې ورکوي د لنګر پیسې وروره دې ورکوي د استادانو د تنها پیسې دې ورکوي د طالب د کتابونو پیسې دې ورکوي. ډېر شین شو مدرسې په تای څه بوج دی وی چې څوک دا خبره کوي وی وروره په تای بوج څه دی چېرته جمعه په جمعه چېرته میاشت کې به 10 روپۍ ورکوي ستا دې په رب ذوالجلال قسم چې ورې نه کړي خولې ته تاله واچوه. تاسو پوه شئ که نه زما ستا په 10 روپۍ که مدرسه بدنامېږي چې روپۍ ورنه کوي او که نه د الله سره سودا کوي دا خو د الله سره سودا کول دي. دا خو نه په محتمم صاحب باندې څه دې وایه
احسان دے انہیں پبل سازو پر ذکر کیا مدرسہ دا مولی سے محترم ناس دے یہ رجی منگا خوبت لگی کنا تاسو اگوری پدے گردو نواکی پدے کی بدا سون مڑی شیوی بیش میرا دسی دا او مولی سے محترم زجراش مپکم جنازہ کی شرکت کون دوی پائی کے زیر بھی ٹھیک تا جی دا مولی سے مدرسہ نہ رہا دا دی مولی سے پنگرانے کی دا مولی سے خدا نخواستا مرگ جون ارسڑے لری سبا دا مولی سے بنوی بل مولی سے پدی مدرسہ کی لگی آئی او اگا بلگی دینی خدمات رکھئی تجھ پا مڑی پس لز دے گا پا خیر چرتا دی داویلی چی راش پینزا پاہک ہو دا دی پینزو پیسے دی مدرسے دور کا تجھ رو رسل ویختیو درے میں کے وہی گی کنا اسی کوئے نہ کرے اس نے چی بل ٹاتے را باندے اولا کوئی وہی شوئی کنا صرف در در احنمائی کول وارن چی دی لز روپے تو پا موڑی پسے لگے نراش دا پینزو دا قرآنی پاکونا دیا کہ مدرسے دور اولا کنا کولیم نی چرتا مکلی دی اللہ ماشاءاللہ نشم ویلی او دابم خام ہے کاری سے پلاتا دوا کا مورد دوا جیو ختم خورا لو کی طالبان نندل لکی کلی کی مو سکڑ دے دعا دا پارے او دیکھ پوخ کرے جی تاسو دا ختم ہوکی عزت مندو مسلمانان درونو دا یاد ساتی خواہ زمان اوستا پما بین کے حس پرک نشتا دا بود بعید دا شیطانان روستے دے چاہ روستے دے ولی سرنگ چه تی اسلامی ساڑی دیسے زم اسلامی ساڑی زم دا دی معاشری پیداواری تم دا دی معاشری پیداواری ولی تا زمان دا کلمی رور نہیں تا زمان سر قرآن منون کی مسلمان رور نہیں تما سر ایمان روڑن کی مسلمان رور نہیں تما سر پٹول سی ضرور کی شریکی خوب پتہ لگی جستا دا ذہن دا کڑ چاہ دے منگ دا کس خودل پکار دی تراشای مولی صاحب ساکینا تخپل امین محبت ہوئینا پا خدای کدون امین در لخپل خزم در کی سورہ جدال در جماعت امام در کی مودا پا یو ٹیم کی ورزوز سارے چکل خوزگاری اور زمانگا مولیانم اکثر بس یاورتا مین کون کی ہوا ہے و یاورتا سادگان ہوا ہے پا دے خبر مقتدی چکل خوزگاری نورابشی یار بھی جی دی استاد سر ڈوڑای خورلو کی ویسا دے وہی گن سوہا پا گیل کچھ دا کور ہے روڑے ور سرکینے مقتدی اور روڑے روڑے اور ذرا دیو گرے استاد جی نے موڑ شو نبو گیش ٹھیک دے جی کلچی مقتدی اسگاری نو دے استاد سر لگے ڈڑا بے والی دا کاریو ترخیب اس کی چکل دے کاکا او بخری گا نا ایمان اور زمان استاد ورطا کتاب تب کی مطالبہ کی کتاب بزر بن کے اوبر تاک کے ویکین او بابا سر پگبش چکل دے بابا دا او بخر نمبری یا اینور سے ضروری کاری پا ایمان و ریچر تا جماعت کی 15 منٹ کینی تب اورتے تھے بیلا تینگے دوی ہم آقا دی جاوہ کہ خیلی خالی سے گپ لگو عزت مند و مسلمانان رونو زندگی و مطیری گی دنیکان و خلقوں پر سب کیوں دھرے گئی پخپل ہوائی چنیکان دیندار خلق سوک تھی یو سڑی سہر دکورنا بستپ ہو گئی کی خبر تا سوچ کوئی کالج تا روان دی یونیورسٹی تا روان دی اسکول تا روان دے یو بل تعلیمی ادارے تا روان دے تعلیم حاصل اول ناروا ہونے دی کدی ندی یو کسب دے زدکا بے شکا قرور چکر دے قبر کی دی کنا نو تانا بدا تا پوس کئی چھتا ایم اکڑے ہو کہ بیا دے کڑے ہو کہ ایم ایڈ دے کڑے ہو جواب را کی شابا دا بیا ہو دا کمیسٹری ہو دا بیالوجی ہو دا میتھس تا پوس بکئی نہ کہی دسے تو بول بکئی جا بسم اللہ دسے تو بول بکئی چتانا ما دیر سی باری کلام دروڑے ہو چی انگور بخواگی پسراوی تو خواگی با انگور پسراوی بشتا لیور پر روندار پسے روندار پر لیور پسے پلار زوی پسے اور زوی پلار پسراوی بشتا دیرے میں در لے گلے دسے قرآن سرطا سمر مینا کڑے ہوا زم دسی اشخاص بابا کے موجودی چی در روجے کسے گیا چی تروز بیلا قرآن کو لے اکڑی نہیں اشخاص بابا کیوی کی بنی نہیں صاحب دا قرآن دا پوچھتا اگه دا پار تیاری نشتا دا فیزک کمیسٹری بیالوجی تا پوس نشتا او اگه دا پار سمر محنت جاری دی جاری دی کنه دی جاری عزت مند ارورا تاسو تا جی سمر میناگانی کی گی و تاسو سمر بیانات کی گی دا صرف پدی بنیاد باندے چی قبر تا بدی زینا کڑا اوڑو که خیری اوڑای با کمن اوڑو با ٹول بزو که خیری دی مقبرو تا بزو او دا غزینو که زمونگ استاد صادق ورونه دی دا خورو دا زو پویشی که نا
دا دومره تاسو ته محنت وزاره چې کېږي د دې دپاره کېږي دغه د یونیورسټۍ د کالج او د تعلیمي ادارې نوجوان چې سار د دې ځای نه روان شي د هغه یو سوچ دی سوچ یې دا دی چې که خیر زه بي اے وکړم ایم اے وکړم بي ایډ ایم ایډ وکړم نو زه به انشاءالله سوله ګریډ افسر لګم څه به لګم قرآن مولي ده او که نه د بار نه خو ډېر رالې ستاسو پکې ځای ونه چلاولې هغه باراني وړاندې کړل ځکه د هغوی محنت زیات و د بار خلکو محنت په دې ګورنمنټ راوستو کې هغه زموږ ستا په نسبت څو زیات و که نو هغه خلک یې اول راوغوښتل هغه په وینې اوږدو لګولي دي تاسو یو کال په صبر وکړئ تاسو له به وروستو کار سموي ښه او بې سهاره ډېر کورونه وو هغوی له 50 لکه کورونه ورکړل نو دې نورو له ګزاره کوي تاسو له به وروستو جوړئ غم مه کوئ کار سموي درله ښه دا زه پوه شوي که عزتمندو مسلمانانو وروڼو او وایي چې زه به څومره ګریډ افسر جوړېږم او زما به 1,000 روپۍ تنهایي داسې ده او جوړېږي نه جوړېږي یو امید دی لګیا دی خوار منډې ترړی وایي زما د مدرسې طالب چې کله د کور نه بستره او ځان سره کتابونه ترخکي ونیسي او دې مدرسې ته ځي په ایمان یې وایي دا د سوچ سره چې زه به د عبدالولي خان یونیورسټۍ چانسلر جوړېږم زه به د باچا خان یونیورسټۍ چانسلر جوړېږم زه به د کالج یونیورسټۍ پروفیسر جوړېږم شته وروڼه دا سوچ زما نشته دی او نه مې دا سوچ ده په ایمان درته زما طالب دا سوچ هم نشته چې نن خو ما ډوډۍ وخوړه د سبا به څه کېږي تاسو د مولي صاحب مخکې وي د پلار دا سوچ دی چې زموږ له خو مې څه ونه کړل عزتمندو وروڼو رزق الله پاک هر انسان ته که مسلمان دی که کافر دی هر زناور ته الله رازق دی رزق ورکوي د رزق سوچ هم نه دی پکار ورنه که بالفرض و تقدیر د دې قوم او د دې ملت رزق د انسان په قوت کې نن د انسانان د لوږې نه وژلې وې خو لیکن یاد ساتئ عزتمندو مسلمانانو وروڼو دا ټول نظام الله په خپل دست قدرت کې اغشتی دی الله جل شانه دی موږ او تاسو په حقیقي معنو کې دیندار مسلمانان جوړ کړي د الله نه ویریږئ په ورځ د محشر به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندې حاضري کوو د الله په دربار کې به حاضري کوو الله به درنه تپوس کوي بنده وایه که نه تا نو ما ډېر څه درکړي وو زما دین دپاره دې څه کړي وو پروپیګنډې دې کړی وې بدګمانۍ دې په قوم پیدا کړی خبر را نږدېږي مفتي شفیع صاحب لیکلي دي په دې خپل معرف القرآن کې شیطانان راشي مختلفې کاروایانې وایي خو بهر کې هم یو شیطان راشي ورته وایي چې صاحب مونږ خو خلک جګړو باندې کړو خو د جومات استاد راشي روغه ورته وکړي یا ورته وایي توبه وباسه الله به ته ګناه معاف کړي زموږ هغه ټول محنتونه په سین لا وکړي شیطان ورته وایي مشري دې دپاره چې تا ته به څه ښیي طریقه به درته ښیي که نه وی لاړ شئ د کلي مقتدیان د خپل کلي په امام بدګمانه کوي چې کله مقتدي په مولوي صاحب بدګمانه شو دی به د مسلې تپوس نه کوي دی به بغض حسد کینه راواخلي وروره دی به تباه و برباد شي جاهل به پاتې شي ګناه به ورته ګناه نه ښکاري او لکه سیلاب په شان به رواني اخیری خبره کوم که زه قسم اخرم زه به حانس نشم که زه قسم اخرم زه به حانس نشم نن په نیک مجلس کې ناس ځان له د ګناه منصوبې په ذهن کې تړي نه تړي په جنازه کې ولاړ د ګناه د حصول